شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست هذا رب العالمين چې تمام کائنات خالق او مالک دی هذا الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هذا رب العالمین چې د هغه په صفاتو کې او صفت فعال لما يريد دی رب العالمین چې سکی سوخ چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي د الله رب العالمین نه څوک تاسو نشي کولای خدا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دي خو هغه بادشاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دي د هر یو فرد به الله رب العالمین تاسو مختنه کوي زما محترمو د الله رب العالمین دا تاسو او دا مختنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې یاره موږ په دې دنیا کې کوم کارونه کوو کوم اعمال کوو الله رب العالمین ته پته نشته دی نظم محترم الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي دا د څه د وجې نه دا د دې د وجې نه چې سبا دا انسان د خپلو اعمالو نه منکر نشي ځکه الله رب العالمین د مشرک هغه نقشه په قرآن کې بیان کړې ده چې کله سبا د قیامت په ورځ باندې دا مشرک بنده د الله رب العالمین مخ ته ودرېږي الله رب العالمین ته تاسو کوي چې انسان ته ولې په دنیا کې شرک کړو زما قرآن کریم تعالی راغلو زما پیغمبر تعالی راغلو ځکه الله رب العالمین خو موږ ته په اوله کې دا خبره بیان کړله چې کله آدم علیه السلام دنیا ته رالېږلو هغه دا خبره وکړه چې قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے آدم علیہ السلام دنیا ته خوروانه خدا خبره یاد وساته چې دنیا کې به تا د زمانه طرف ته یو قائد یو رهنما یو استاد یو لارښودون کې به تا راځي ته به د هغې خبره منې نه به دنیا کې به غمجنې او نه به د آخرت په ورځ باندې موږ تا باندې یروي نو دا خبره خو موږ ته الله رب العالمین په اوله کې بیان کړله چې سبا دا مشرک بندن الله رب العالمین تاسو کې دا مشرک به سم دستی انکارو کی منکر بشي چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې الله موږ دنیا کې هیڅ قسم د شرک نه کړی ځکه زما محترم دا زموږ د دنیا ما حولم دی زموږ د دنیا هغه عادت هم دي چې کله کوم انسان جرم وکړي کوم انسان کوم غلط کار وکړي او بیا په هغه کې گیر شي یا عدالت ته پیش شي یا پولیس ته مخې ته ودرېږي نو دا انسان سم دستي د هغې نه څه کېږي منکر کېږي چې ما خو دا کار نه دی کړی او نه دې څه خبرې ته دی نه خو چې کله هغه انسان مخې ته ګواه پیش شي د دې انسان مخې ته څه کاپۍ څه کاغذ څه سټامپ ته مخې ته کېږي چې دا کار تا کړی دی په دې ورځ باندې په دې ټایم باندې نو بیا دا انسان د هغې نه منکر کېږي نه د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړل
چې سبا انسان د خپل اعمالو نه منکر نشي چې الله رب العالمین تاسو کوي نه دا چې انسان منکرېږي نو الله رب العالمین د ملائکه ته وایي چې راوړه د دا رجستر د مخې د کېده بیا په هغه کې هر څه لیکل شوی چې پلانې ورځ باندې پلانې ټیم باندې په پلانې سیمه کې په پلانې سړي سره تا دا کار کړو نو بیا دا انسان د هغې نه منکر کېږي نشي صرف دا ارمان به کوي چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها څه چې د دې عمل نامې دپاره چې دغه نظم وړه ګناه پرېښې ده او نه غټه ګناه پرېښې ده موږ ټولې په دې کې څه کړی دی ایثار کړی دی ځکه زما محترم د الله رب العالمین لکونو کورونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او جنت په حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره د هغې نه ځان ساتلو سره موږ د الله رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو زموږ د پیدایش هغه مقصد او غرض هغه بیکاره نه و بلکې الله رب العالمین موږ د څه مقصد دپاره د دنیا ته رالیږلي یو چې هغه مقصد الله رب العالمین موږ ته قرآن کې بیان کړی دی الله رب العالمین زموږ د هدایت او د رهنمایۍ دپاره پیغمبر رالیږلی دی کتاب یې ورکړی دی خو موږ څه کوو نه د هغې پیغمبر خیال ساتو نه د هغې خبره منو نه کوم کتاب چې الله رب العالمین موږ ته رالیږلی دی موږ نه د هغې کتاب حفاظت کوو ځکه الله رب العالمین خپله د دې حفاظت ذمواري اخیستې ده چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون موږ دا قرآن کریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تا باندې نازل کړی دی او موږ د دې حفاظت کوو تاسو وګورئ چې الله رب العالمین صحائف را نازل کړي دي آسماني کتابونه را نازل کړي دي تورات انجیل زبور د هغو نام و نشان شته اوس نه بلکې هغه ختم شوي دي الله رب العالمین ختم کړي دي خو زموږ صرف دا عقیده ده چې یاره دا د الله رب العالمین د طرف نه آسماني کتابونه دي او په پیغمبرانو باندې نازل شوي دي په دې باندې به صرف ایمان ساتو نور په هغې باندې عمل نشته دی بلکې دا قرآن کریم دی چې الله رب العالمین د دې د حفاظت ذمواري اخیستې ده او د دې خیال ساتل دی همدغه رنګ زما محترمو کوم استاد دی او کوم قائد چې الله رب العالمین موږ ته رالیږلی دی د هغې د حفاظت ذمواري هم الله اخیستې ده الله خپله فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ته دا دین دی خلکو ته ورسوی پیغمبره که چېرته تا په دې باندې عمل ونه کړو دا د خلکو ته ونه رسو تا د الله پیغام د خلکو ته ونه رسولو خو د خلکو نه مه یېرېږه الله رب العالمین به تا د خلکو نه بچ کوي او ستا حفاظت به الله رب العالمین کوي د دې حفاظت مثالونه ستاسو مخې ته پراته دي زما محترمو د جومات کې علما بیانونه کوي خطبې تاسو ته کوي هغو به تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت بیان کړی دی لکه د هجرت په موقع باندې تاسو وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه وتلو علي رضی الله عنه په خپل کټ باندې سملولو مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د چارچاپېره ځوانانو درولي ټولو کې اولې په دارالندوه کې دا مجلس جوړ کو او کېناستل میټینګ یې وکړو چې یاره دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د لارې نه څنګه ختمو چا څنګه به مشوره ورکړه چا څنګه مشوره ورکړه شیطان د یو بوډا په شکل باندې راغلی او ناستو چې کوم سړي به کومه مشوره ورکوله هغې ویل چې نه داسې مشوره نه ده په دې باندې خو سبا تاسو ګیرېږئ چې چا به بله مشوره ورکړي هغې به چې نه دا صحیح نه په دې کې ګیرېږئ تاسو ابو جهل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرعون هذه الامه د دې امت فرعون دی هغه دا وویل چې داسې به وکړو چې دا ټول تاسو هسې مشورې ورکوئ صحیح مشوره دا ده چې د هرې قبیلې نه به یو یو ځوان واخلو او لاړ به شو په دې په کور باندې به حمله وکړو
د دې دا قوم په چا باندې به دغه کوي، په چا باندې به اعتراض کوي، په چا باندې به کوم دعوه کوي چې چا وجلې ده، څه خبر یو دا قوم والا مو دا قوم والا مو دا قوم والا مو. هغه وخت کې په مکه کې څو قبایلو د ټولو نه یو کس راوستل محترم. خو چې کله دیو کور باندې حمله وکړه او چې کټ نه صادر لري کو چې وی کتل علي رضی الله عنه ته پروتو او د علي رضی الله عنه هغه کلک ایمان تاسو وګورئ، په الله رب العالمین باندې توکل تاسو وګورئ. هغه څه فرمایي؟ هغه وایي چې ما په دنیا کې د بیغمۍ خوب چې کړی په دغه شپه باندې مې کړی دی. ولې؟ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي چې علي ته به سبا دا زما امانتونه به خلکو ته واپس کړې. وایي ما ته پته وه چې زه به سبا څه کېږم، دا ژوندی کېږم. په دغه شپه باندې مې بیغمۍ خوب کړی زما محترم. دا څه شی و؟ دا د الله رب العالمین هغه حفاظت و چې خپل پیغمبر دپاره یې اخیستی و. د قرآن کریم حفاظت تاسو وګورئ. نن سبا څونه کفار را پاسېږي، د دې قرآن کریم بې عزتي کوي، د دې قرآن کریم مخنیوی کوي، د دې قرآن کریم توهین کوي. کله په دیکو لتو سره کوي، کله په شتولو سره کوي، کله په سوځولو سره کوي. خو زما محترمو قرآن کریم دنیا نه ختم شو نه. ولی الله رب العالمین خپل فرمایي چې وإنا له لحافظون، موږ د دې قرآن کریم حفاظت کوونکي یو. اے مسلمان زما او ستا په نسبت باندې څه ذمہواری پرته ده؟ موږ به د دې قرآن کریم حفاظت څنګه کوو؟ موږ به د دې قرآن کریم حفاظت دغه شان کوو چې خپل ماشومان خپل بچي هغه د دې قرآن کریم حافظان وګرځو. جمعات ته راولو، په جمعات کې چې کومه حلقه ده په هغه حلقه کې کینو چې بچي ته د قرآن کریم حافظ شه. دا قرآن کریم په خپل سینه کې کینوه، زده کا که سبا څوک په دې کې تحریف کوي، څه تبدیل کوي، د دې بې عزتي کوي، نو ته به د دې حفاظت کوې زما محترم. او که نه داسې نه کوو نو بیا موږ د کفارو او د غیر ملکي خلکو د څه زور نه ورکوو چې دوی د قرآن خلاف کوي او د دوی د قرآن خواله نه ورځي، د دې بې عزتي کوي. اول بې عزتي خو موږ کوو زما محترمو، ځکه الله رب العالمین دا قرآن کریم یو معجز کتاب را لېږلی دی. څنګه معجز دی؟ معجز داسې چې انسان کلاو کي چې لاس ولې ویسي نو د قرآن سره د کېدو سره الله رب العالمین ثواب ورکوي. چې ورته ګوري نو د سترګو ثواب الله رب العالمین ورکوي د انسان له. چې تلاوت کوي نو د ژبې ثواب هغه ملائک چې ناست دي هغه ستا په نامه اعمال کې دا قرآن کریم لیکي. دا ټول ثواب د زما محترمو. خو موږ څه کوو؟ موږ سره دومره ټایم نشته چې موږ دا قرآن کریم راوالو او لږ تلاوت یې وکړو. دا قرآن کریم راوالو چې دې کې الله رب العالمین موږ ته څه امر کړی دی، څه حکم یې راته کړی دی، څه کم کار دی موږ باندې کړي یو او د کم کار په طرف باندې موږ روانه یو محترمو. خو دا موږ پرېښی دی. ولې؟ او موږ بیا څه وایو چې غیر ملکی را پاسېږي، کفار را پاسېږي او د قرآن کریم بې عزتي کوي، بې حرمتي کوي. اول خو موږ خپله کوو چې موږ د دې قرآن کریم عزت او احترام شروع کړو، نو غیر ملکیانو ته څه ضرورت دی چې هغه را پاسېږي او زموږ د قرآن بې عزتي کوي. لکه تاسو وګورئ زما محترمو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرمت په باره کې یو وخت کې جلوسونه کېدل، کفار را پاسېدل او د پیغمبر کارټونانو یې جوړ کړي وو. په ټولو کې اول حرمت د پیغمبر خو مونږ کوو، ځکه پیغمبر وایي ګیره پرېږدوئ، مونږ ګیره کټ کوو. پیغمبر وایي پیسې اوچتې کوي، مونږ د کټونو لاندې پرېښي دي. پیغمبر وایي دا کار وکړئ، مونږ یې نه کوو. پیغمبر وایي دا کار وکړئ، مونږ یې نه کوو. پیغمبر وایي الله رب العالمین دا شی حلال کړی دی، مونږ وایي نه دا حرام دی. پیغمبر وایي چې الله رب العالمین دا شی حرام کړی دی، مونږ وایي نه مړه دا پکې را چا راوستي دي، دا حلال دی. دغه حرمت د پیغمبر خو اول مونږ خپله کوو. چې مونږ د دې نه منې شو نو الله رب العالمین به هېڅکله توفیق نه ورکوي دې کفارو له چې زمونږ د پیغمبر بې حرمتي وکړي، زمونږ د قرآن کریم بې حرمتي وکړي. خو چې کله مونږ اول خپله ټیک شو، خپله مونږ په سمه لار باندې روان شو، نو هېڅکله کفار دا کار نه کوي زما محترم.
هم دې قران کریم کې الله رب العالمین مونږ ته د کال میاشتې بیان کړې دي چې انسان د کال څو میاشتې 12 میاشتې اوس مونږ خپل ځان سره سوچ وکړو چې هغه میاشت چې الله رب العالمین مونږ ته بیان کړی پیغمبر مونږ ته بیان کړی دي او مونږ به حیثیت مسلمان هغه 12 میاشتې نمونه مونږ نه راځي د انګریزي میاشتې نمونه مونږ یاد کړی دي د هندوانو د میاشتې نمونه مونږ یاد کړی دي خو چې د الله رب العالمین او پیغمبر چې کوم د نمونه خودري د میاشتو هغه مونږ نه راځي ولی دغه حرمت خو مونږ خپل کوو دغه پیغمبر حرمت مونږ خپل کوو چې دې په لار باندې مونږ روان شو نو کافر او غیر ملکیان څه ضرورت پېښ شوی دی ولی الله رب العالمین د دې په ذهنونو کې دا خبره اچي خدا د دې مسلمانانو د ضمیر د اوچتولو دپاره د هغې ضمیر ژوندي کولو دپاره دا کار کوي چې انسانه لږ د قرآن کریم طرف ته راشه لږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته راشه د دې نه ځان خبر کړه چې پیغمبر څه ویلي دي الله په قرآن کې څه ویلي دي په کوم قانون باندې عمل پکار دی د کوم قانون نه ځان بچ کول پکار دي ځکه الله رب العالمین خو موږ ته وفرمایل چې څلور میاشتې په دې 12 کې داسې دي چې هغه د حرمت والا دي په هغې کې چې کته بد عمل کې نو د هغې سزا ډبله ده خو چې کله ته نیکي پکې کې نو د هغې نیکي اجر او ثواب هم الله رب العالمین تعالی څه درکوي ډبل درکوي هغه کم یو دي پیغمبر موږ ته بیان کړي دي چې 3 پرله پسې دي یو چې دی نو د جماعت الاخیر او د رجب شعبان په منځ کې دی پرله پسې کم یو دي ذوالقعده ذوالحجه محرم دا 3 پرله پسې دي او یو د رجب میاشت چې موږ ته بزرګه میاشت وایو پښتانه خلک رجب پیژني نه خو بزرګه میاشت ورته وایو دا د حرمت میاشت دی زما محترمو الله رب العالمین موږ ته په دې قرآن کریم کې بیان کړی دی تفصیل موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی خو موږ ولې نه خبرېږو ځکه چې موږ د قرآن سره تعلق نشته دی موږ د پیغمبر سره تعلق نشته دی که موږ د قرآن سره تعلق پیدا کړو د پیغمبر سره تعلق پیدا کړو نو د دې خبرو نه موږ خبر شو موږ جمعات ته د جمعې په ورځ باندې صرف دې له راځو چې هغه یو فریضه الله رب العالمین مقرر کړې ده چې هغه د سر مخکته کړو بیا چې د جمعات نه وځو څادر وڅنډو بیا هم هغه خپل کارونه موږ شروع کړي زما محترمو په دې باندې زموږ خلاصې نشته دی او که چېرته موږ دغه خبره کوو چې یاره بس ملا صاحب موږ ته بیان وکړو خو عمل پرې کومه که صحیح او خو صحیح ده او که صحیح نه نو ګناه د ملا په سر باندې نه نن سبا موږ څه وایو وایي الله بلا وبګرده د ملا په دې باندې هم نه خلاصېږو ځکه الله رب العالمین دغه خبره موږ ته په دې قرآن کې بیان کړه چې ولا تزر وازرة وزر اخرى اے انسانه یو انسان د بل انسان ګناه نشي اوچتولی دا په ذهن کې مه راوله چې یاره به دا کار کومه که صحیح و صحیح به یو که صحیح نه نو ملا پوهېږه د ملا ګناه پوهېږه نه الله رب العالمین تا ته اختیار درکړی عقل یې درکړی سوچ یې درکړی دی فهم یې درکړی دی د هغه عقل او د شعور نه کار واخله ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله په خپله فقه کې هغې ته دا خبره منسوب ده چې و یو کس دی د غره په سر باندې ناست دی او بس د هغه کار څه شی دی دا ګډې بیزې سړی او د هغې نه چې کوم شوده کوچ ملایي دا جوړېږي دغه خوري او څوک ولا ورغلی نه دی چې دعوت ورکړي د الله رب العالمین نه خبر کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکاماتو نه خبر کړي دې سړي ته به څه پته وي هېڅ پته به ورته نه وي چې یاره الله څه ویلي دي پیغمبر څه ویلي دي الله څه څومره کاله مونځ فرض کړی دی د غرمې څونه دی د مازدیګر د ماښام د ماخوستن دا څونه مونځ دی خو بیا به هم دې کس ته به الله رب العالمین تپوس کوي ولې د دې د وجې نه چې تا خو دا کون خو دې کتلو دا دنیا خو دې کتله چې د غرمې ورځ چې اوږدی د ګرمیانو شپه یې لنډی د جمعې ورځ لنډی شپه یې اوږدی سحر راځي شپه ځي شپه راشي سحر لاړ شي باران وریږي نور راخیږي نور ډوبېږي دغه ټول کارونه چې کېږي دا څنګه کېږي د دې کوونکي خو څوک شته که نه نو چې کوونکي څوک شته نو د هغې شکریه
دا هغه احسان به څنګه ادا کو دغه عبادت به هغه د پاره کو دغه قران کریم چې را لګلې ده دغه استاد چې را لګلې ده دا هغه اطاعت د قران کریم تلاوت او دې کې چې کوم احکامات د هغه خبره منل دا د دې خالق او د دې پیدا کون کې ذات احسان دی او شکریا د اسباب محترم په دې نخلاصي کو چې یاره موږ د څوک مولا نه راغله یاره مولا بس مسله بیان کړه مولا بس خپل کار وکړي په دې نخلاصي کو اسباب محترم ولی کرامن کاتبین الله موږ سره کې نه ولې دي هغه زموږ یو خبره لیکي سبب الله موږ ته هغه رجستر مخې ته کیږي چې انسان وګوره نو نن سبا خو لکه دا ویډیو غونډه و زموږ ته مخې ته راځي پته براته لګي چې پلانې ورځوا پلانې ټیمو پلانې زیو پلانې سړی را سره او دا کار ما کړو ولته د دې کار نه ما ځان ساتلو بیا موږ نشو خلاصې د زما محترم بیا به څه وایو بیا به الله رب العالمین څه کوي ملائکه ته به وایي چې په زنجیرونو باندې وتړي او پړ مخې د جهنم ته راکاږي الله رب العالمین هم داسې حالاتونه وساتي الله رب العالمین دې موږ ته هغه توفیق د اعمال راکړي چې هغه د جنت د تلو ذریعہ وي او د جهنم نه د بچ کېدو ذریعہ وي زما محترم نو پکار دار زما محترم چې دغه میاشتې د حرمت ولا هغه به موږ باندې روان دي د ذل قعده میاشت تیر شو د ذل حجې میاشت کې دا 15 ورځې پاتې دي محرم را روان دي خو یو خبره یاد وساته زما محترم دا د محرم میاشت په دې کې یو ورځ هغه دا چې الله رب العالمین فرمایي او دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کې یو ورځ د عاشوري د لسم محرم په هغه باندې چې کوم انسان روزونی ولا الله رب العالمین د یو کال ګناهونه د هغه معاف کوي اوس کوم هر څومره ځان ستړی کو موږ څه پته لګي چې موږ ګناه معاف شو که معاف نشو هیڅ پته راته نه لګي خو کچته په دغه ورځ باندې موږ صرف روزونی ولا د الله رب العالمین د رضا لپاره او الله رب العالمین زموږ راضي شو خپل ځکه کې دغه خبره وای چې الله ما باندې چا څه زور نه کړي چا څه زیاته را باندې نه کړي چې خامخا به روزه نيسي صرف ستاسو رضا لپاره او د خپل د ګناهونو د معاف کولو لپاره په دغه ورځ باندې روزه نیسم نو ان شاء الله الله رب العالمین به زموږ دا ګناهونه هغه معاف کوي خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړو دا يهودي وکتل په دې ورځ باندې هغه روزه نیوله تاسو یو چې تاسو ول روزه نیسئ هغه په دغه ورځ باندې الله رب العالمین فرعون تبا کړو او موسی علیه السلام بچ کړو د داغي په شکریا کې موږ دا روزه نیسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نحنو احق بموسی منکم موږ ډیر حقدار یو د موسی علیه السلام شکریا ادا کولو لپاره چې موږ د الله شکریا ادا کوو چې زموږ رور زموږ پیغمبر هغه بچ کړی دی بیا صحابه ته پوښتنه کوي چې دا الله رسول تا خو ویل چې د يهودو مخالفت وکړي دلته موږ د يهودو سره موافقت راغی اوس به څه چل کوو پیغمبر فرمایي چې د زکات له ژوند دیوما زبد نه همي ورځ روزه هم نسم نو اوس په موږ باندې زما محترم په دې محرم میاشت کې صرف 2 ورځې روزه نیول دي یو د نه همي چې د يهودو سره مخالفت راشي او یو د لسمې ورځې چې هغه د الله رب العالمین شکریا ده چې زمون پیغمبر بچ کړو موسی علیه السلام او بل په دې ورځ باندې چې روزه ونیسي الله رب العالمین د یو کال ګناهونه معاف کوي دا روغ میاش مونږ روزه نیسو کاغه ګرمي وي کاغه یخني وي اسم پرواره باندې نیوي خو کچته په دې ګرمۍ کې مونږ دا 2 ورځې روزه ونیوله ان شاء الله الله رب العالمین به مونږ دا قبر د سختینا د جهنم دا سختینا به مونږ بچ کی زمون ګناهونه به الله رب العالمین معاف کی الله نه دعا ده چې الله دې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین په دې میاشتو کې په دې ورځو کې مونږ د نیکی کارونه والی چې هغه نیکی کارونه د اجر او د ثواب ذریعہ وي او الله رب العالمین مونږ له اجر ډیر راکړي او الله رب العالمین دعا ده چې الله دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون زما محترمو دا كفار دا زمون دين اسلام تا نقصان رسول غواړي زمون قران کریم به عزتي به احترامي کول غواړي نو مونږ ته پکار داري چې مونږ د هغه په بدله کې د دې قران کریم عزت کو د دې احترام کو د دې عزت او احترام څه شي چې مونږ روزانه کم از کم چې ډیر نه چې هر مانځ پسې یو پاڼه د دې قران کریم تلاوت وکړو کم از کم یو پاڼه تلاوت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین په یو حرف باندې لس نیکیانې ورکوي وایي زه دا نه وایم چې الف لام میم حرف بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی یو انسان په تلاوت په نیت سره د ثواب په نیت سره چې الف لام میم وایي نو الله رب العالمین هغه له څه ورکوي 10 نیکیانې ورکوي نو چې کچرته موږ یو پاڼه وایو نو زموږ نامه اعمال کې به څه نیکیانې به زیاتې شي سبا دغه نیکیانې زموږ په کار راځي ځکه موږ ټول ګناهګاران یو ګناهونه څه شي دي موږ خبر نه یو چې موږ څه ګناه کېږي ځکه حدیث کې راځي دا حدیث بیانوم بس کوم زما محترمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان به الله رب العالمین مخ ته راوستلی شي ډېر مزګزار به روزهدار به صدقې ورکوونکی به خیرات کوونکی به عبادت به کوونکی ټول ورځ په جمعات کې ناشتي خو چې کله د الله رب العالمین مخ ته راوستي شي الله رب العالمین تنه تاسو کې چې او تاسو عبادت هم کړو تاسو صدقې او خیرات هم ورکړو تاسو جیم نیولې تاسو قران کریم تلاوت هم کړو خو یو کس پر پاسې چې الله تاسو مال چې کوم نه سپېړه را کړو اے الله ته چې کوم نه زما بي عزت کړو اے الله دې انسان چې کوم نه زما سره دا کار کړو داسې خلک موجود دي کنه دي موجود زما محترم دا کار مونږ په دنیا کې کوو روزمره یې کوو لکه ماشوم دی لږ غوسه وکړي مونږ خبر نه یو کنځل ورته وکړو سپېړه وله ورکړو خاص کر مونږ ډریوران چې لږ څه غلطي وشي کنځل وکړو بد رد ووایو دا څه شی دی زما محترم دا زمونږ ټوله نیکي چې کوم دی هغه بربادوي خبیا څه چل بکې الله رب العالمین به فیصله څنګه کوي فیصله به داسې کوي چې ښا د دې انسان چې کوم نیکیانې دي کم کس په دعوه کړې ده هغه لا ورکه څوره کنځلې وته کړې دومره کې دومره نیکی ولا ورکه ابل بر اباسي کې الله مالې په ځای سپېړه را کړې واسه فضل او خدای نیکیانې واره دل ورکه ملائک بوته چې الله د چې کوم ژوند 50 کاله 50 کاله نیکیانې کړه هغه ختم شي اوس څه چلو کو بیا وای چې خابل کسبات ده هغه د دې کار وکړو دا هغه بدی راواله او دې تواچو هغه ژوند نیکیانې زمون ختم شو دا نور بدیانې په مونږ باندې څه شو زمون تلی تراله زما محترمو نیکی ختم شو ګناهونو باندې مونږ بوج جوړ شو بیا الله سوي فرشتو ته په زنجیر یو تړي پر مخ دي جهنم ته ورځوي پکار دار زما محترمو چې ګناه ته ورکوټي ونه ګورو او نیکی ته ورکوټي ونه ګورو ګناه هم غټو وګڼو نیکی هم غټو وګڼو چې الله رب العالمین
موږ له اجر هم راکړي او د الله رب العالمین د سزا او د عقاب نه ځان څکو بچ کو. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العالمین موږ نه هغه اعمال والي چې هغه زموږ ته د جنت د تلو ذریعہ ګرځيږي. هر وخت کې زما محترمو استغفار پکار دی، ځکه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. د استغفار فائدہ څه شي ده؟ يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله بم مالونه زیات کی، الله بم په اولاد کې برکت واچي، الله بم دا کم پټي چې کم کړنې دي د دې پټو کې بم الله رب العالمین خیر او برکت واچي. دا پس باندې په دې استغفار باندې زما محترم استغفار څه ګران کار ده. استغفر الله استغفر الله اسی خبرې کو که زه دا استغفار وایو نو زمون مال کې هم برکت راشي، اولاد کې هم برکت راشي، زندگی هم زمون خوشي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفنا برابر کې نږدې